رب العالمین فرمائی چھے زد سر کل مدد کم دا اللہ دا مدد مقابلہ کے سو کم مخیل نشرات لے کہ ذرا سر مدد کم نو تاسو سوک نشی رسوا کول او کزمو رسوا کم نو تاسو سر مدد نشی کول این ینصرکم اللہ کا اللہ دا سر مدد کی فلا غالب لکو نو تاسو باندے سوک غلب کون کی نشتا او اللہ وی کزمو رسوا کم مدد دا سرو نکم سوک شتا چی تاسو سر مددو کی نا اللہ وی پا ما بروسہ کوئے او دا دی مثالون منتا اللہ خودلی دی دا بدر پا غزا کے 311 مسلمانان 313 او کافران تقریباً زر کسانو 900 یعنی زر کسانو تقریباً کافر ټول مسلحو ټول سره وسلې وي مسلمانانو سره اته توري دي باقي سره د کجورو ډنګونه دي کافرانو سره او یا اسونه دي مسلمانانو سره دوا سونه دي کافرو سره وسو خان دي مسلمانانو سره او یا خان دي او یا خان د وسو مقابله دوا اسونه د او یو مقابله اته تورې د 900 تورو مقابله د کجورو ډانګ د تورو د نیزو مقابله رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګرو سره مشوره کوي چې څوک مرګري حضور پاک ته وی فرمای الله رسوله سچ استا خوخی مونږ در سره مرګري کته په دریاب ورځي مونږ در سره ورځو کته ډیر لري پورې مونږ ورغورځي په مونږ سفر کې مونږ در سره روان یو ټول متفق دي د رسول الله مبارک سره او بیا د دواړو جهان مبارک سردار الله تعالی سوچتای د الله نه سوال کوي د یو سفر لاندې پاربے کے سفر تعریش وی کم دے چے حضور پاک دعا کردے دا اللہ نا دا غا سفر لاندے اس پاک دے جماعت جوڑ دے مسجد عریش وتا وی او دیر پزارے حضور پاک اللہ تا جاڑی او فرمائی یا اللہ ما بنا رسوا کے کدا ما دے مرگرو شکستو منتا خدا زما رسوائی دا خدای ما بنا رسواله اللہ زما دا مرگری جیاعون اگی دی خدای دا نهر دی خدای حفاتون خپیب لخپی راغلی او کدا دی میدان کے مڑشو تر قیامت پوری بستا نم اغشتو والا گوری پاتی نش جڑلی صادر مبارک تشاتا پریون حضرت ابوبکر صدیق اغا صادر روچت کو او پسر والا واچو حسبک یا رسول اللہ دا اللہ رسول عباس مڑا بشو کرنا سب بوشی شہیدان بشو جنت تب لارشو سچل بوشی اللہ آیت نازل کا سیحزم الجمع ویولون الدبر دا کافران با شکست من تختی با او دا با او تختی تازہ با اللہ مدد کئی اقا سے اللہ اکلا ابے سر و سامانا اس ور سرنو اغیلا اللہ فتح ورکلا کافرانو کے اویا کسان خدای مردار کلل اغا اویا کسان چے سربراہان مملکت داغوی ابو جہل و عطبہ و شیبہ و ولید و میغن دے خلق اویا کسان شاعت اللہ سن ورلعونی والویتلل مدینہ شریفی تے بوتلل اللہ خپلا خبر خکارکلا و ثابت اکلا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم چہ اللہ در سر مدد کئی نو سوک پتاسو غلبہ کون کے نشتا چہ اللہ مددو دا اللہ مددو اولی دا اللہ مددو مسلمانان دڑن دا خدای دا دین دا پارا قربان ایدل دا ٹکے وورے مسلمانان دا پیغمبر شاعت غنانو او مضبوط
کلک ولاړو اختلاف پکې نو او پیغمبر د ټولو مسلمانانو دپاره د زړه نه دعا غوښته د الله مدد راکړه دا خو د رسول الله مبارک سره خو یقینا الله مدد کوي بغیر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه که یو مسلمان د الله دپاره کلک ولاړ دی قسم دی هغه سره م الله مدد کړی دی یو مسلمان که میدان کې ولاړ دی هغه سره م الله مدد کړی دی حضرت ابو مسلم خولانی دا یو تابعی د مسیلمة الکذاب زمانه و مسیلمة الکذاب د حضور پاک په جون کې د پیغمبر دعوه کړې وه دو کسانو د حضور پاک په جون کې د پیغمبر دعوه کړې وه یو ته مسیلمة الکذاب وی بل ته اسود عنسی وی مسیلمة الکذاب د پیغمبر دعوه وکړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا د 300 احادیثونه معلومیږي او د قرآن شریف د 200 آیتونو نه معلومیږي چې د رسول الله مبارک نه پس نه بل پیغمبر شته نه راغلی دی او نه به راشي ختم نبوت عقیده دا ابو مسلم خولانی په یمن کې و او د دې مسیلمة الکذاب مخالف و نه ته پیغمبر نه پیغمبر خو محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم مسیلمة الکذاب ته چوي د ابو المسلم خولانی سر ورکوټ سړی نو د یو قوم مشر وی ابو مسلم خولانی ستا د علاقې سړی دی ستا د وطن انسان دی او ستا نه مني ستا نبوت او پیغمبري نه مني هغه راوست وی ته زما پیغمبري نه منې وی نه ته پیغمبر خو نه الله مې یو دی ما په ایمان راوړلی او پیغمبر زما محمد رسول الله محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم بل نه من او دا هغه انسان چې د په خپل ایمان راوړو باندې چې د کله مسلمان شو او د ایمان راوړو نو په ایمان خپل کلک او پخته ولاړ دی وی زه پیغمبر یم ستاسو د کلي ته ما نه پېژنې وی ښه دې پېژنم چې ته دروغجن یې ته پیغمبر نه پیغمبر محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم وی داسې سزا به درکړم چې یاد به وساتې څه چې دې خوښه یې کوه مسیلمة الکذاب خلقو ته ښیي خپل طاقت اور یې بل کړ څنګه چې نمرود اور بل کړی دنیا را جمع شوه دا سړی ما پیغمبر نه مني دا ابو مسلم خولانی او تاسو یې ګورئ زه نن اور ته ورچوم سوځوم یې دی راوسته وی دی اور ته یې غورځوم کله به مې غورځئ د ختم نبوت په عقیده چې زه قربان شم او ټوکړي ټوکړي شم نو زه به د خپل ښکلي مبارک پیغمبر غېږې له رسېږم پروا نشته چې اور ته یې سنګ دی غورځاو نو ده وی الله اکبر اور ته ورشغال کړ الله په اور ګلې ګلزار کړ څنګه چې په ابراهیم علیه السلام نمرود اور ته غورځاو الله اور ته وی یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراهیم یا اورا په ابراهیم یخشا خو سلاما معتدل یخ چې ډېر یخم نه کې د یخنۍ نه دله تکلیف میلی شي معتدل اور پہ یخ شو معتدل شو اور مل شو ابو مسلم خولانی تین ایک بار روال مسیلمة الکذاب خیار و پوی شو اغوی چه کدل بل سزا ورکوم نو پتو لگی دا دتا نقصان نو ورکی راشد وطن نیو باسا گری دا خلق طول زمان مخالب کیگی وی بس نور دتا سنویم خوزا چه کم پیغمبر باندی دی ایمان روڑی داغا وطن تزا لا چې لال مدینه منوره ته ورسېده اوس دې زمانه کې خو پیاده مزل وي خدای پاک مسیلمه بیا مردار کړو چې ورسېد مدینه منوره ته مسجد نبوي ته ورسېد نو الته خپل بستر او ګوډي موډي کې خودل یوستن ته ودرېد مونږ یې کو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پراغه هغه پر تیر شو خدا خبر ډیره زیاته مشوره شوی و چې مسیلمة الکذاب یو سړی اور ته غورځولې دی
اور په الله ګل گلزار جوړ کړی دی اور نه دی سوځولی د ختم نبوت په عقیده دی چې ودرېد ستنې ته یې مونځ کوه حضرت عمر ولید هغه وپېژند چې دا د یمن دی دا علاقې خلک پېژندلی کېږي اوس که دلته یو پنجابی راغی او دلته یې مونځ کوه تاسو ټول پېژنئ چې د پنجاب یا د بلوچستان دی یا د سند دی د دې خپل علاقې خلک هم پېژندلی کېږي چې دا د سوات دی دا د اشنغر دی پته یې لګي نو هغه وپېژند چې دا خو د یمن دی نو هغه ورته ودرېد چې ورېږه د نه تپوس کوم چې دا مسیلمة الکذاب یو سړی اور ته غورځولی دی چې دا حقیقت دی که ګپ دی نو دی ابو مسلم خولاني چې کله سلام وګرځاو حضرت عمر رضی الله عنه ورته وایي وی هلکه د یمن یې وی یو مسافر یې وی یو کله راغلی د یمن نه بس دا را روان شوی مو سره ورسېدم یاره مونږ اورېدلي دي چې په یمن کې مسیلمة الکذاب د دروغې پیغمبرۍ دعوه چې کړې وه هغه یو سړی اور ته غورځولی دی هغه سړی اور نه دی سوځولی اور پې یخ شوی دی دا حقیقت دی که دا هسې چا دروغه پراپیګنډه کړې ده خو همدې په خپله دی که نه ابو مسلم خولاني هغه وی بلکل دا حقیقت بلکل اور ته غورځاو او اور په الله ګل گلزار کا وی تا هغه سړی لیدې دی ته پېژنې وی او صاحب سړی پېژنم ستا مخکې ولاړ دی تا ته مخامخ ولاړ دی وی تی وی او زه ورته غورځولم ما ته وی په ما ایمان راوړه ما وی په ته ایمان نه راوړم ایمان ما په محمد مصطفی راوړی دی صلی الله علیه وسلم د هغه نه پس بل پیغمبر نشته ورته یې وغورځولم اور په ما ګل گلزار کا د مټې ونیو حضرت ابوبکر صدیق لی بوتل حضرت ابوبکر دغه و خلیفه د مسلمانانو ورته وی ابوبکره یو سړی درته نه ښیم وی څوک وی هغه سړی درته ښیمه چې د حضور پاک په امت کې د ختم نبوت په عقیده په هغه الله د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کړی دی څنګه چې ابراهیم علیه السلام نمرود اور ته وغورځاو او اور ونه سوځاو دقه رنګې د پیغمبر یو امتیم مسیلمة الکذاب اور ته غورځولی دی اور پې الله ګل گلزار کړی دی وی کم دی وی دا ما سره چې ولاړ سړی دی ان ینصرکم فلا غالب لکم الله قرآن شریف کی فرمائی ښکاره کوي الله پاک که الله تاسو سره کله مدد کوي او وکړي در سره څوک نشته چې د الله په مقابله کې ودرېږي څوک نشته چې ستا د پاسه شي څوک نشته چې تا ختم کړي څوک نشته چې تا مغلوب کړي الله قرآن شریف کې فرمایي د ډلې مثال مې هم درکړه د بدر او د یو عام انسان مثال مې هم درکړه بل هم درته درکوم یو بل صحابی دا خو تابعی دی یو بل صحابی دی حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زرار دا ډیر عجیبه صحابی دی دی چې کله مسلمان شو په خپل اسلام دونه خوشاله و دونه پر ایمان دیتا وای چې زر مریان د صرف د خپل ایمان په خوشاله کې آزاد کړي زر مریان مریی ډیر زیات قیمت لري دیتا وای دا زمون ایمان چې کمزور دی کنه مونږ مریی آزادول صدقه خروستو خبره ده مونږ هغه فرضي زکات نه ورکو مونږ هغه واجب قربانی نه کوو په مونږ چې د چا حق پوری دی پردی حق نه ورکو هغه باندې یو مریی آزادول نو لیکن په ایمان دونه خوشحاله دی یا الله د ایمان غوندې نعمت تا ماله راکو لکه سړی په واده خوشحالي نو خیرات کوي که نه کوي په دې واده خوشحالي نو دی بلا خیراتونه وکړي په حج باندې خوشحالی نو چې دی زی نو هم خیرات وکړي چې واپس راځي دی خیرات وکړي د ماشوم په سنت دی خوشحالی دی صدقه وکړي دی خیرات وکړي د زوی په کویدن دی خوشحالی نو دی صدقه وکړي او دی خیرات وکړي ښځو له ولونو له جامې جوړې م راوړي دا خوشحالی نو په ایمان خوشحاله و دی په ایمان 1000 غلامان او مریانې د ایمان نه قربان کړي دي یو ځای کې د کافرو سره جنگ و د حضور پاک د وفات نه پس دی په یو اس باندې سورو مرګرو نه جدا شو کافرانو گیر کو
یک تنها پاتې شو په اس باندې. ډېر زبردست مجاهد و، توره او نیزه ورسره ده. کافر ته گیر چاپېره دی او دی لګیا دی ښه مضبوط جنګ کوي. اسې ستړی شو. دا مضبوطه خبره ده، تاریخي خبره ده او ډېره کلکه او مضبوطه خبره ده، په دې ځان پوه کړئ. اسې ستړی شو. اسې دومره ستړی شو که نه، څاروی خامخا ستړي کېږي چې بس قریب و چې اس پرېوتی وي. اس د قدم د اغېشتو بلکل نو. څنګه انسان ستړي کېږي نو اس هم ستړي کېږي. او اسې لږ لږ زخمیم دی او دیم ښه ستړی شوی دی. یا خدایه اوس ما ته خو اس پرېوځي، زما اس ته خو خولې وبی دی، اس مې تږیم دی، اس مې اوږیم دی، د اس خپې کار نه کوي، څه به کومه. نو د سر ور مخکې کو، اس ته په غوږ کې وایي ای اسا یا فرس، ای اسا زه ګورې تا د خپل ځان دپاره او د دنیا دپاره نه زغلم، د الله د دین د بړایۍ دپاره دې زغلم. او زه پوه شم چې ته سست شوې، پې دې سستې کړې، او که سستي دې وکړه نو د قیامت په ورځ د رسول الله مبارک مخکې به ستا شکایت پیش کوم چې ما خو جنګ کو، ما خو جهاد کو، خو زما اس ما سره وفا ونه کړله. حالانکې ستړی کېږي. ما ته پته ده چې سست شوې، ما ته پته ده چې خپېرې ټینګې نه دي او سست دی. قیامت په ورځ د الله په دربار کې د حضور پاک په مخ کې به ستا شکایت کوي. خوښه دې خپله ده. یاره چې دا الفاظ یې ووې نو اس وشڼېده. الله پکې قوت پیدا کړ او اس داسې تکړه شو چې مسلسل 8 ګنټې وجنګېده. 8 ګنټې بغیر د خوراک نه، بغیر د اوبو نه مسلسل وجنګېد او دغه ضرر یې د دشمن د فوج نه بار راوایسته. کامیابي خدای ورکړه. نو چې انسان سره نه، څاروي سره خدای مدد کوي. دا پکې اس کې خپل قوت نو، د الله طاقت واچو. نو مسلمان سره به خدای پاک ولې مدد نه کوي؟ اوس بدل ته سوال راځي. سوال به دا راځي چې دې زمانه کې مسلمان سره خدای ولې مدد نه کوي؟ دا خبره مې دې پورې شروع کړې. دې زمانه کې خو د فلسطین مسلمانان برباد شو. د فلسطین ښځې کونډې شوې. په یو کور کې 10 او 15 سړي او ښځې او ماشومان شهیدان شو. د یو ښځې 4 بچي غونډ مري. او داسې ماشومان یتیمانان او ښځې دي چې اوس هم د آبادو لاندې د دیوالونو د ګټو د خښتو لاندې پراته دي. د اوچتوالو څوک نشته چې دیوال ته اوچت کړي او دا راوباسي او ښخې کړي. د خلکو نه سرونه پرې شو. نه په بوډا ده، بوډاګان هم وژلې کېږي، نه په ځوان ده، ځوانان هم وژلې کېږي، نه په ماشوم ده، ماشومان هم حلالېږي. بره نه بمباري کېږي، لاندې نه توپ او ټینک ته ګولۍ پې ورېږي. او نن د فلسطین مظلوم مسلمان خوله وازه کړې ده او ټول امت مسلمه ته چغې وایي چې د خدای خاطر وکړئ، اوبه خو راله راوړئ که نه. مدد نه شئ کولی، اوبه خو راوړئ چې مونږ اوبه خو وڅښو که نه. ډوډۍ خو راوړئ که نه، ډوډۍ نه راکوئ، اوبه خو راوړئ که نه. ماشومان بچي، اومخله بچي، د مرغۍ بچي، ماشومان د فلسطینیانو بچو خولې واضح کړي دي. او ای مسلمانانو، د قیامت په ورځ به موږ ستاسو ګیله کوو رسول الله مبارک ته. شرق او غرب والا مسلمانه، عرب او عجم مسلمانه، د قیامت ورځ به راځي او که به نه راځي. هغه ماشوم بچی چې لږې عربۍ کې خبرې کولی شي، هغه جاړې او چغې وایي. هغه ماشومه جینۍ چغې وایي او جاړې چې تاسو خو مونږ پرېښودو د اسرائیلو ته، د یهودیانو ته، په مونږ خو یې ګاڼې وګرځولې، زمونږ خو یې وجودونه وسوځول، په مونږ خو یې اور بل که، په مونږ د پاسه خو هغه بمونه راغورځوي چې هغه اور لګوي. معنی نوم یېر شو. هغه بم راغورځوي چې هغه اور ولګوي. په یو ځای راوغورځېږي، بلډنګ هم تس نس کې اور ولګوي. حالانکې بین الاقوام کې داسې بم غورځول ممنوع دي. دا به نه غورځوي. ټول آبادي وسوځېدله، کنډرات. موږ ته خو د خور او لور پته نه لګي چې زما خور څه شوه، زما لور څه شوه، زما زوی څه شو، زما خاوند څه شو.
مونږ ډوډۍ جامه نه غواړو اوبه غواړو د خدای خاطر وکړئ مونږ له یو بوتل اوبه راوړی د تندې مړه شو د قیامت پر ورځ بس د مسلمانانو ستاسو شکایت د خدای په دربار کې لګو او بل ورځ تاسو ولیدل چې کوم د هغوی مشر و اسماعیل هاني هغه هم شهید کړ ولې الله د مسلمان مدد نه کوي سوال دلته راځي دا ولې نن خو د فلسطین مسلمانانو خولې واضح کړي دي مدد ولې نه کوي نن د فلسطین هغه پوټینو جینکو ماشومانو خولې واضح کړي دي نن ښځو خولې واضح کړي دي نن کورونه تباه شو ختم شو یو یو کس پاتې شو ګریدان پکې لاړل ختم شو او نن خلکو خولې واضح کړي دي موږ هم خولې واضح کړي دي موږ هم چغې وایو چې خدای د فلسطین د مسلمانانو مدد وکړي هر جومات کې دعاګانې کېږي هر چوک کې دعاګانې کېږي د هر مسلمان په زړه کې چې مسلمانې د فلسطین د مظلوم مسلمان دپاره دعاګانې کوي نن په عربو کې هم په جوماتونو کې دعاګانې کېږي نن په عجمو کې هم دعاګانې کېږي نن په رمضان کې هم دعاګانې کېږي او نن په بې د رمضان نه هم دعاګانې کېږي الله مدد ولې نه کوي ولې نه په تشه دوا کار نه کېږي زمارو پیغمبر مبارک په تشه دوا کار ونه ویسته میدان د بدر کې وجنګېده نو الله مدد مونږ صرف او صرف تشو دواګانو ته ځان ټینګ کړی دی بالکل دعا سره الله تقدیر هم بدلی حدیث کې راځي لیکن دعا سره اسباب به هم یو ځای کې یو سړی وایي یا الله اوږې ما موړ کا یا الله اوږې ما موړ کا او ښه لاس او خپې دې روغې دي نو داسې مو وایه خدای به دې موړ کړي خو لږ مهرباني وکړه کټ نه کوشه لاړ شه لږ دې میدان ته او لږه دیاړي وکړه خیر دی که په 100 روپۍ دیاړي نه ملاږي په 50 تو که بچو له سره وړه نو الله به دنیا دارالاسباب دی دعا وکړه خو اسباب ورسره جمع کا نن په ټوله دنیا کې فلسطین مظلوم یوازې ولاړ دی هېڅوک مددګار د حکومت په سطح د هغوی شته دی نه وزیر اعظمان هم دوا کې دوا وکړي څوک یې پلان کې ولا راغی څوک یې پلان کې به مدد کوي پلان کې به مدد کوي نه پته شو دواګانو کار نه کېږي مسلمان اولس نن هم تیار دي د هغوی د مدد د تلو دپاره خو موږ ته لارې بندې دي موږ نه شو تللی یو موټی اسرائیل دی او نن یې ټوله دنیا په مخ اخیستی ده ولې د هغه په شا امریکا ولاړه ده د هغه په شا برطانیه ولاړه ده د هغه په شا انګریز ولاړ دی د هغه په شا یهودي ولاړ دی د هغه په شا د دنیا ټول کافر ولاړ دي او هغه ته وایي ټیک کې ښه کې ټیک کې ښه کې ښځې وجنې ښه کې ماشومان وجنې ښه کې اوبه دې ورته ختمې کړې ډوډۍ دې ورته ختمه کړه جامه دې ورته ختمه کړه بلډنګان دې وله راوغورځول دا ته ښه کې آی های خدایه نن مسلمان دومره هم نشته چې ورته ووایي چې ته بد کې یو سیز کنن مسلمانو که صرف یو سیز چې د دې اسرائیلو ګوره دشمن سره چې جنگ کې یو هغه جنگ دی چې هغه د کوتک او د ټوپک جنگ دی هغه موږ نه شو کولی هغه بادشاهان به کوي او بادشاهان بې خونده دي بې غیرته دي دویم څه جنگ دی د معیشت جنگ نن سبا په ټوله دنیا کې جنگ د معیشت دی اسرائیل که نن په ټوله دنیا غالب دی او دنیا په مخ اخیستې ده په دې وجه چې هغې خپل معیشت مضبوط کړی او خپله پیسه یې مضبوطه کړی پیسه ورسره ډېره ده ټکنالوجي ورسره ډېره ده نو د معیشت جنگ خو ته کولی شې که ادا دی چې د هغه د مصنوعاتو نه بایکاټ چې اسرائیل کم شی جوړ کړی دی اب زه نه استعمالو عوام الناس خو یې کوي خو کومو کمپنو والا مسلمانان چې چا د هغوی ټریډ حاصل کړی دی د هغوی نشانې حاصل کړی کومو کمپنو والا کومو کارخانو والا چې د هغوی په ټریډ پیسه پیدا کوي دوی له پکار دی چې بایکاټ وکړي کوکا کولا او پیپسي خو د اسرائیلو له نه راځي دلته جوړېږي څوک یې جوړوي مسلمان یې جوړوي پیسه پې ګټي دې مسلمان له پکار دی چې تا سره ما خپل شی ختم که تجارت زه د لوږې مړ شم خو نه کوم سره ما مسلمان ورور وجه کوم صابون دا صابونونه خو د اسرائیلو نه راځي دا خو دلته ستا په ملک کې جوړېږي دا خو د مسلمان ملک کې جوړېږي هغه سره صرف معاهده شوې ده
هغه ولا فارموله ورکړې ده، هغه ولا خپل ټریډ او خپل نشان ورکړی دی چې ماله به دونه پیسې راکې، زما په نوم دا شی جوړوه، په دې فارموله به جوړی، زیاتې کمې او پکې نه کې، دقسې معیار به ساتې. دې مسلمان له پکار چې بایکاټ وکړي، خپل شعر وباسه که نه. یو خبر راته وکړه، زمونږ مسلمان څه کوي، خفه کېږي ما مړه خو چې چاړه ږدي نو مسلمان به په مسلمان ږدي، کافر به دې وایي خو دومره نه لکه مسلمان چې څومره وایي. زما یو دوست دی، د هغه دوکان دی لري، جنرل سټور دی په پېښور کې. هغه ماته وی چې د اسرائیلو دا مصنوعات دی، علما وایي چې بایکاټ ته وکړئ. نو په کار دا دی چې د هغې مقابله کې مسلمان ښه شی راوباسي. مسلمان ښه شی راوباسي چې خلک دا صابون والې دا مال وی کم شی چې د اسرائیلو 500 تقریبا مانه پوره خبره یې ده چې 500 د اسرائیلو کم شی خرڅېده، د هغې مقابله کې د مسلمان د کارخانې په 1500 خرڅېده. نو چې د اسرائیلو په هغې باندې علما وایي چې مالې نو دوی خپل هغه د 500 1100 ته ورسه، د اسرائیلو د هغې نه هم ګران که، معیار هم خراب که، دوی له خوند ورکوي. اوس دا اعلان او دا په سوشل میډیا پروپیګنډا ستا د پاکستان کارخانو والا لګوي چې اسرائیلو مصنوعاتو نه بایکاټ وکړئ، بایکاټ وکړئ، بایکاټ وکړئ. زمونږ دا مطلب دا دی والی، د هغې متبادل کې دا والی. نو ظالمه چې هغه 500 ستا په 1500 ته په 400 کا چې خلکو ته نوره اسانتیا پیدا شي. زه خیر دې په 1500 ته خرڅوه، خو معیار خو د اسرائیلو د مصنوعاتو ورکه که نه، نو معیار دې کمزوري که او قیمت دې ګران که. دا ظالم ظلم کوي، دا ظلم کوي، دې قصدن خلک مجبور کوي دې خبرې ته چې خلک همغه د اسرائیلو مصنوعات والی. نو الله مدد کوي زما رونو، خو کله به الله مدد کوي وایه چې دا رسول الله مبارک فرمایي وی مسلمان داسې دی کل جسد الواحد لکه د یو وجود په شان دی. حضور پاک فرمایي په یو وجود کې چې دا ګوته خوږیږي ټول وجود دردیږي، چې دا بله ګوته خوږیږي ټول وجود دردیږي، چې خپه خوږیږي ټول وجود دردیږي، چې پوزه خوږیږي ټول وجود دردیږي، چې غاښ خوږیږي ټول وجود ورسره بې خوبی. نو که په مشرق کې مسلمان او دردید پکار چې ټول مسلمان ورسره بې خوبه شي، که په مغرب کې مسلمان او دردید پکار دی چې ټول مسلمان ورسره بې خوبه شي او دردیږي. دا نشته، د چا په سر چې راله د هغه په سر راله. په مسلمان کې وحدت او اتفاق نشته د مارونو. او قرآن شریف کې الله څه فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دا خدای په رسۍ د الله په قرآن او د الله په کتاب ټول منګولې ولګي او ټول متفق شي، د یو بل نه مو جدا کېږي. او دا به کېږي. دا هغه یو ځل په دریاب کې یو خامار و چیندخان، نو هغه چیندخ په هغه غټ د هغه خامار په هغه غټ چیندخ باندې غوټه وواله. هغه غټ چیندخ ورته وایي څه کوې؟ وایي بس ته پکې راته غټ ښکارې لکه دوی چې ته سربری لومبې تار خو مې ګوره ما ته غږ مه کوه، زه به تا ته په پلیټ کې یو یو چیندخ روزانه پیش کوم، ګرځې به په دې سوړو کې په دې چیندخانو پسې او یو یو به ما وخورې نو څه یو کس به مړ شم، نور به دنه په سوړو نه نوځي، بیا به ته کم ځای ګرځې، یو یو به دله دروازې در کوم. هغه خامار وی دا خو ډېره اسانه خبره شوه. دې غټ چیندخ به یو یو راوسته او خامار له به یې ورکو، خامار به خوړه، بلو به بل بچی راوسته خامار به خوړه، بلو به بل بچی راوسته خامار به خوړه. خو چې ټول بچی ختم شو نو هغه غټ چیندخ چې کم مشر نو خامار ته وایي چې خامار ورته یې راوړه که نه دا پرون خو د شی راوړی اوسه پورې ما له خو دې خوراک بند کړه. وایي چیندخان ختم شو، وایي زه به څه خورم؟ نو وایي زه دله سره څه وکړمه؟ ما خو هغه ټول بچي او نوسي او تربوران او رویرونه او خورهیي او چې څومره واړه چیندخانو غوټ در باندې ووال. اوس خو بل نشته څه وکړمه؟ نو بس چې نشته نو ته ځان تیاروه. وایي ما چې را سره دونه موده ښه وکړله، وایي ښه پرېږده، ښه دا دي چې در الواق تېر کړمه، ښه دې ته وایي چې کړپ شو هماغه چیندخ یې تېر که خیر افلاس. دقه زمونږ د مسلمانانو مزل. ما ته غږ مه کوه هغه خوره، ما ته غږ مه کوه زه دې ملګری یم ظاهري به چغې مغې وامه، خو نور دې د ملګری ما ته غږ مه کوه بل خوره.
آخره کې به د تیرۍ الواق به د تیرۍ یوم نه پرېږدي. دا غم د کم ځای نه جوړ شوی دی پته راته شته؟ دا د دې فلسطین د مشرانو د نیکونو نه جوړ شوی دی. غم دقه ځای نه جوړ دی. یهودیان رالل او د دوی نه آبادۍ اخیستې او دوی به پرې خرڅولې، ځمکې اخیستې او دوی به خرڅولې، او د زرو شی به یې ته په لک اخیسته، د لک شی به یې ته په کروړ اخیسته، پیسه خو هغوی سره ډېره ده. او د دنیا مسلمانانو د فلسطینیانو ته مینت وکړه چې د خدای خاطر وکړې، مه خرڅوئ پې، مه خرڅوئ، مه خرڅوئ، دا درته شته کېږي، ګورې سبا به تې تنګ یې. هغوی وې د لکو شی په کروړ ولې مه خرڅوه، د زرو شی په لک اخلي ولې مه خرڅوه، په ډېرو پیسو اخلي، خولې ورته خوږه کړې وه، موږ ستاسو ملګري یو، ځای نه یې پې خرڅول، دومره یې ترې واخېستل چې اخره کې وې دا زموږ وطن دی وځی، اوس ورته پلاران جوړ شوي. ګورې دا قصه نن یهودیانو اسرائیلو په نورو ملکونو کې هم شروع کړې ده. رورې په خلکو لاس خوړلی دی او پرېږده منه تاسو زموږ دوستان یې، تاسو زموږ وروڼه یې، تاسو سره زموږ مینه ده او تاسو سره موږ محبت دی، تاسو له په وطن کې موږ روډونه جوړو، تاسو له په وطن کې کارخانې جوړو، تاسو له ایرپورټونه جوړو، په دې ورته خولې خوږې کړي دي او لګیا دي یهودیان. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګویي ده، دجال به راځي، یهودیان به ورسره د یهودو حکومت به، او بیا به خدای د عیسی علیه السلام په لاس د دجال هم مردار کی او یهودیان به هم خدای مردار کی. دا به رستو خبرې زمونږ د خبرې نه قصې نه رستو خبره ده. مونږ د الله پاک د مسلمانانو په منځ کې قوت او طاقت او د مسلمانانو په زړه کې د خدای پاک اتفاق پیدا کړي. اتفاق نشته. یوه. دویم مونږ د علماو نه هم لرې یو که نه. صحابه رجوع کړه رسول الله مبارک ته، حضور پاک خدای پاک ته دعا وکړه. نن امت منتشر دی، یو بل سره م اتفاق نشته او د خپلو علماو نه هم لرې دي. علماو پسې هم خبرې کوي، د الله مدد به کم ځای نه راشي. سلطان محمود غزنوي چې هغه د غزني نه را شروع شو او ستا د پاکستان په دې علاقو بې انډیا ته لاړ او ټوله انډیا یې قبضه کړه، دا د چا په برکت؟ دا د علماو د دعا په برکت. راغی خواجه ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه، لوی بزرګ و د زمانې، لوی عالم هم و لوی بزرګ هم و، خواجه ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه. وی خواجه صاحب زه خو په دې هندوانو باندې په دې کافرو جهاد کوم، زه خو د اسلام خدمت کوم او دا مسلماني خورول غواړم، ما ته دعا وکړه. هغه لاس اوچت کړه او د خدای په دربار کې پېشمني پاڅېده او ډېر یې وجړل، یا الله د محمود غزنوي مدد وکړي. او بیا خپله چوغه راواغېسته او محمود غزنوي ته یې په شا ور واچوله. وی بچې دا چوغه مې درته په شا در واچوله، زه الله به دې مدد کوي. د غزني نه خطا شو او په سومنات د پاسه یې د اسلام جنډه ودروله. او د سومنات چې کومه غټه د هندوانو مندر و که نه، چې هغه کله فتح کو، هغې کې یو بوتو په دې میانځ کې یې ویزاندو، د هغې د وجې به هندوان په خپل دین کلک و، په میانځ کې یې ویزاندو، رسۍ پکې نه وه چې بره سره تړلې شوې وه، لاندې هم څه چبوتره نه وه، په میانځ کې ولاړو، نه ښي طرف ته نه ګس طرف ته نه داسې نه داسې نه بره، هېڅ بره یې څه کنیکشن نه و. هغه هندوان بمبړان وله راغلل، وی مهرباني وکړه ټول زمونږ مندرونه دې ختم کړل، دا یو راته پرېږده، دې کې زمونږ مشر خدای دی او ته راشه صاحب وګوره ورته، ته خو زمونږ خدای وګوره که نه، ته خو یې نه منې، وګوره په هوا کې ولاړ دی، بره څه شته چې بره چت پورې ویزاندي؟ نه. لاندې څه شته چې په هغې ولاړې؟ نه. ور په میانځ، او چې ته څومره پیسې غواړې موږ درکوو، دا یو راته پرېږده. محمود غزنوي رحمت الله علیه خپل فوج راغونډ کړ، وی یاره وی یو کار به وکړو، وی دا یو مندر به ورته پرېږدو څه چل کېږي، د دنیا مندران هم روان کړل، دا یو به ورته پرېږدو، او د دنیا چې موږ څه غواړو سره او سپین او پیسې راکوي د هندوان، وابلو ته موږ به د جهاد سامان به برابر کړو، او دا یو مندر که پرېږدو څه چل کېږي. د شپې اوده شو، خوب یې چې دوه فرشتې دي، هغوی روان کړی دی،
جنت ته دا محمود غزنوي او نورې دوه فرشتې ورلې هغې د مټه ونیوه وی پرېږدې دې دوزخ ته بوځو هغه مخکنۍ فرشتې ورته وی نه دا خو بت شکن دي بوتان ماتوي دی خو د غزني نه راخطا شو انډیا ته راورسېد او په دې لارې ټول مندرونه مات کړو چې څومره بوتانو ټولې ټوکړې ټوکړې کړل بت شکن دی بت ماتونکی دی جنت ته بوځو انورې ورته وی بت شکن و خو اوس بت فروش دی بوتان خرڅوي پیسې پیلي بت فروش دی په بوتانو پیسې اخلي بوتان خرڅوي موږ ته پرې دوزخ ته بوځو بس راویښ شو چې راویښ شو نو ملګري راغونډ کړل بس وی ما خوب ولیده دا چې له دې نه موږ پیسې اخلو په دې بوت اخلو هله شا به اډرې وکړو دا مندر هم مات کړئ چې ورلله هغه بوت په منځ کې ویزان دو هغې ورسره ساجیبه لوبه کړې وه فوج کې هوښیاران هم شته که نه او د ابوالحسن خرقاني چوغه ورته په غاړه اچولې ده هغه ورته دعا کړې ده نو فوج کې ورته یو ملګري وي داسې کار وکړئ صاحب دوی یو ټکنالوژي اختیار کړې ده دې دیوال کې مقناطیس لګولی دی دلته هم لګولی دې کې هم لګولی دی دلته هم لګولی دی بره په چت هم لګولی دی لاندې هم لګولی دی او دا بوت هم مقناطیسي بوت دی نو دا بوت داسې اندازه باندې دوی اویدان کړی دی چې هغه دیوال یې ځان ته راکاږي دی یې ځان ته راکاږي دی ځان ته راکاږي دا بل یې دی خوا ځان ته راکاږي ځمکه یې ځان ته راکاږي چت یې ځان ته راکاږي نو دی په دې منځ کې معلق دی اویدان دی نه یو خوا تلی شي نه بل خوا تلی شي وی داسې وکوه دا دیوال وغورځوه چې دا یو دیوال یې سینګ وغورځو بس دا مقناطیس ختم شو ابل پې زورور شو چې طلق شو بوت هلته لاړ بوت لی اوسپنې سندان او سټک راوبرو چې ټوکړې ټوکړې یې کړو چې ټوکړې ټوکړې یې کړو بوټ په خېټه کې دومره ملغلرې او هیرې او جواهرات پرتو که نه خېټه یې سمه د پاکستان خزانه وه خیر د پاکستان خزانه خو تشه پشه ده هغې کې خو هېڅ هم نشته خو د بشیر جان نه یادومه بشیر جان خېټه د کولمو ډکه ده او د وازګې ډکه ده نو خېټه یې ټوله د هیرو او د ملغلرو دومره مال پکې راوت چې هغوی څومره ورکو د هغې نه پکې زیات راوت زما به دې خبره ورسېدې دا ولې دا محمود غزنوي سره د الله مدد ولې دا ورسره د خپلو علماو د مشایخو دعاګانې دوه څیزونه شو که دا دوه څیزونه نن په مسلمان کې رالل قسم په خدای دا خو یهودیان نه چې امریکا دا ټوله دنیا یو ځای شي چې دا خپه به هم د ځمکې نه اوچته نه کړي یو په مسلمان کې اتفاق او اتحاد 52 ملکونه د کافرانو 2 ملکونه د کافرانو نه د مسلمان په مقابله کې یو دی د یو نظریه ده د بلبله نظریه د بلبله نظریه یو هندو دی یو یهودي دی یو عیسائی دی یو بل دی بل دی او مسلمان خدای یو مني پیغمبر یو مني څه واړه واړه اختلاف دي یو ته کافر وي بلبل ته کافر وي یو سره انخطې بلبل سره انخطې نو یو د مسلمان اتفاق پکار دی په اتفاق د پیغمبر زمانه کې د مسلمانانو منځ کې اتفاق و لږ غوندې په احد کې اجتهادي غلطي وه حقیقتا نه د صحابو نه معمولي غوندې یو اجتهادي غلطي شوې وه الله پې دومره خفه شو لږه غوندې بې اتفاقي راله لږه هم اجتهادي غلطي وه قصدن د پیغمبر خلاف یې نه دی کړی قصدن د امیر خلاف یې نه دی کړی فټافټ الله غصه شو یا مسلمانان شهیدان نن مسلمانان تتر بتر دي هغه د چیندخ او د خامار مسله ده تتر بتر دي او بل نن د خپل علماو نه دعا نه علي بلکې د علماو خلاف لګیا دي نن په علماو باندې خلک بدګمانه کوي ای ظالمانو خدای ته وګورئ دا علما د دې ملک خیر خواهان دي دا علما د دې وطن خیر خواهان دي دا علما د دې دین دشمنان نه دي د دین پیروکار د دین حفاظت کوونکي دي د دې ملک حفاظت کوونکي دي مونږ خو وایو چې دا ملک وي مونږ به یو تاسو ټول به یو جاپاني نه مې تپوس وکړه مې تاسو د خپل ملک هغه وی مونږ د خپل کور خیال نه ساتو دومره چې د ملک خیال ساتو مې دا ولې وایي که کور مې خراب شو بل ځای به والم که دلته راته څه مسله پېښه شوه بل ځای به کور والم که دا وغورځېد بل ځای به والم خو که ملک مې خراب شو څه به کوم دا ملک چې وي که نه نو مونږ به یو دا عمل چې زمونږ مدرسه به زمونږ سکول به زمونږ کالج به زمونږ پټۍ به زمونږ عزت به زمونږ حیا به ملک کې نه نو اس به نه زمونږ د علما دا د دې ملک خیر خواهان
دا عوام ولس ته د ملک خیرخواهان دي نو حکمران طبقې ته دویم چې علماو سره مینه وکړي محبت وکړي د علماو د زړه نه دعا والی او اتفاق پیدا کړي نو الله به مل شي دا څه حالات زمونږ په دې ملک کې روان دي په دې دنیا کې روان دي هر ملک کې فتنې دي د کافرانو ملکونو کې نشته د مسلمانانو په ملکونو کې په هر ملک کې په هر وطن کې هر ځای جنګ او جګړې او اختلافات دا شی چې پکې وي د الله مدد بني نو رب العالمین په قرآن شریف کې فرمایي دا یو اخیری خبره به راته وکړم دا دغه چې و د تاتاریانو باندې یو د صحابه د افریقې ځنګل ته لاړل دا وره صحابه د افریقې ځنګل ته لاړل هلته یو قوم تاتاریان یې ورته وي ډېر خطرناک خلک و ځنګلیان خلک و چې صحابه ول صحابه په چا څه پروا ساتله هغه تاتاریانو ورته وي په دې ځنګل کې مه ورځئ په دې لارو دا خو ټول د مارانو لړمانانو او د زناورو د زمرو او د شرمخانو ډک دی که ورلې تباه کوي د ټول ډک دی د دې سیزونو باندې هغه صحابه او هغه تاتیارانو ته په قلار کښېنې چې کوم پکې مشر صحابي هغه آواز وکړ ای د ځنګل زمرو شرمخانو مارانو لړمانانو د رسول الله مبارک صحابه په دې لاره در روان لارې خوشې کې ځنګل خوشې کې ختم اوځئ د پیغمبر صحابو ته لاره پرېږدئ وایي قسم دی چې دا زمري او شرمخان او دا ماران لړمانان داسې په منډه د ځنګل نه تښتېدل چې ټول ځنګل یې خالي پرېښود هغه تاتاریانو چې د صحابو دا کرامت او برکت ولیده ځنګلي قوم ځنګلي چې هغوی به انسانان خوړل هغه ځنګلي قوم چې بچې به یې ناجوړه چې خپل بچې به یې خوړه هغه الله پاک ټول مسلمانان کړل دا مسلمان یو اتفاق و یو وحدت و نو الله پاک قرآن شریف کې فرمایي مارته آیت ته الله پاک د قرآن شریف وی ان ینصرکم الله که ستاسو په زړه کې د الله د دین مدد وي چې زه به د الله دین سره مدد کوم په زړه کې د دین مې نه نو فلا غالب لکم څوک شته نه چې ستاسو په خلاف راپاسي او تاسو ختم کي وان یخذلکم فمن الذي ینصرکم من بعده او که الله مو رسوا کوي او دشمن له تر اوچت کې او تا په زیر کې او تباری کې په نو څوک شته د خدای نه پس چې ستا مدد وکړي نه نو فیصله څه شوه علی الله فلیتوکل المؤمنون مسلمان له پکار چې په خپل رب باور وکړي نو پر رب باور سره کېږي چې موږ اتفاق پیدا کې پیدا کو ټول مسلمانان اتفاق پیدا کړي او خپل علما او مشایخ ته رجوع کو دا غي نه دعاګانې غواړو